السلام علیکم ګران اوریدونکو، زما انجینیر محمد ریاض مخلص حاضر یم تاسو سره په دې نوې ویډیو کې. نن به مونږ د نهم کلاس د کنټینټ وایز سمری اتم او نهم چپټر به تاسو په خدمت کې پیش کوو. نو مونږ رسیدلی یو ترمل پراپرټیز آف میټر طرف ته. ترمل پراپرټي آف میټر یعنی په میټر باندې د درجه حرارت د وجې نه چې کوم اثر کېږي هغه څیزونه به مونږ نن ډسکس کوو. خو دې کې ټول نه اړومبی چې دی 8.1 باندې ټمپریچر. ټمپریچر ډېر عام ټکی دی، مونږ په عام ژوند کې هم استعمالوو. درجه حرارت ورته په پښتو کې وایي، یعنی دا مطلب چې مونږ د ډیګري آف هارټنس اینډ کولډنس، د ګرموالي، د تودوخې او د یخوالي د دې ډیګري معلومولو ته مونږ ټمپریچر وایو. مثال په طور باندې په یخنۍ کې مونږ یخني معلومو چې 0 ډیګري سنټیګریډ یخني ده، 15 ډیګري منفي 15 ډیګري سنټیګریډ یخني ده. یا په ګرمۍ کې مونږ وایو چې 40 ته درجه ورسېده درجه حرارت. نو دغه څیز دی ټمپریچر. دې سره سره مونږ راځو هیټ طرف ته. هیټ وایي هیټ او ټمپریچر یو بل سره بالکل نږدې څیزونه دي. نو باډیز چې دي مونږ سره دوه قسمه وي، ګرمه باډي یا یخه باډي، یعنی کولډ باډي هارډ باډي. چې کله د هارډ باډي نه ګرموالی یخې باډي طرف ته روان وي، هغه طرف ته ځي، نو دې ته مونږ وایو چې هیټ. یا مونږ دا وایو چې د ترمل انرژي ټرانسفر فرام هارډ باډي ټو د کولډ باډي. ګرمې باډۍ نه یخې باډۍ طرف ته چې کومه ترمل انرژي ټرانسفر کېږي دې ته مونږ وایو چې هیټ. نیکسٹ دی میئرمنٹ آف ټمپریچر. نو څنګه مونږ ټمپریچر ډسکس کوو، نو دغه شان ټمپریچر میئر کول هم ضروري دی. ټمپریچر مونږ په 3 پیمانو باندې میئر کوو. یو مونږ سنټیګریډ چې عام زیاته مشهوره ده، ډیګري سنټیګریډ مونږ وایو 15 ډیګري سنټیګریډ ګرمي ده، 25 ډیګري سنټیګریډ ګرمي ده. او دین علاوه کیلون او فرنهایټ هم د ټمپریچر میئرمنټ پیمانې دي. ترمل ایکسپینشن دا ډیر زیات استعمال دی په انجینیرینګ سایډ باندې، بلکې پریکټیکل هم د دې استعمال شته. چې کله اوسپنه ګرمیږي یا یخیږي، د ګرموالي او د یخوالي وجې نه په دې اوسپنه باندې اثر کېږي، یا اثر دا وي چې دا د ګرمۍ د وجې نه غټیږي، زیاتیږي، سایز یې پلنیږي، اوږدیږي، او د یخنۍ د وجې نه دی واپس راغونډیږي. نو دې پراپرټي ته د میټر وایي ترمل ایکسپینشن. نیکسٹ دی هیټ کیپیسټي. هیټ کیپیسټي دې ته وایي چې یو باډي د هغې ته موږ څومره ټمپریچر ورکو چې د دې 1 ډیګري ټمپریچر زیات شي، یعنې څومره دې ته موږ تو ورکو، هیټ ورکو چې دې 1 ډیګري سنټیګریډ خپل تو د دې اوچت شي. دې ته موږ وایو چې هیټ کیپیسټي. لیټن هیټ دې ته وایي چې کله میټر یو فارم نه بل فارم ته چینج کېږي د درجه حرارت په وجې نه، او د دې ډیګري سنټیګریډ کې فرق رانه شي، او د مثال په طور باندې سولیډ د لیکوډ شکل ته چینج شي یا لیکوډ د ګیس شکل ته چینج شي، او ټمپریچر کې فرق رانه شي، نو دې ته مونږ وایو چې لیټن هیټ. ایوپریشن مطلب دا دی چې کله یو لیکوډ میټر ته مونږ هوا ته ټمپریچر ورکو، د ټمپریچر بویلنګ پوینټ یا نوي رسېدلی د دې نه چې کله لوګي په خطر وشي، نو د لوګو خطلو ته مونږ وایو چې ویپر، او دې پروسس ته وایو چې ایوپریشن. نیکسٹ دی چپټر نمبر 9 ټرانسفر آف هیټ. ټرانسفر آف هیټ اوس مونږ دا وایو چې دا هیټ یو ځای نه بل ځای ته څنګه طریقې سره ټرانسفر کېږي. هیټ اول مونږ سره په سولیډ کې چې ټرانسفر کېږي دې ته مونږ وایو چې کنډکشن آف هیټ. مثال په طور باندې یو اوسپنه د مونږ ګرمه کړې ده، یو سایډ د مونږ لاس کې د اوسپنې، او بل سایډ په اور باندې ایښی دی یا لمبه باندې ایښی دی یا په انګار کې ایښی دی، نو هغه سایډ ګرمیږي، او دغه شان آرام دا تو زمونږ د لاس طرف ته راځي. نو دغه شان کنډکشن آف هیټ ته مونږ وایو کنډکشن آف هیټ، یعنی دغه شان د هیټ ټرانسفر ته مونږ وایو کنډکشن آف هیټ. ترمل کنډکټیویټي یعنی د حرارت یو ځای نه بل ځای ته تک، یعنی یو پوینټ نه بل طرف ته چې کوم درجه حرارت مزل کوي روان وي، دې ته موږ وایو ترمل کنډکټیویټي. په دې کې نیکسٹ چیز دی مونږ سره کنونشن آف هیټ. کنونشن آف هیټ دا مطلب چې هیټ څنګه یو ځای نه بل ځای ته ټرانسفر کېږي، خو دا سیز کنویکشن چې دی دا په لیکوډ سیزانو کې کېږي. لکه مثال په یو دیګي کې مونږ اوبه راواغستې او دې ته مونږ درجه حرارت ورکو، دا لاندې اوبه چې کمې اور ته نږدې دا ګرمې شي او بره یخې وي، نو دا ګرمې اوبه بره کوشش کوي لاړې شي او یخې اوبه ښکته راځي، نو دغه شان د هیټ ټرانسفر کېږي، دې ته مونږ وایو کنویکشن آف هیټ.
ریډیشن اف هیټ عام طور پر هوا کې کیږي او ګیسز کې کیږي. لکه مثال په تور باندې مونږ هیټر ولګو یا اور ولګو د هغې ته مونږ ته رارسي د هوا په ذریعې سره. یا دغه شان زمونږ نمر چې دی نمر د بره نه مونږ ته ګرمي دلته راسنډ کوي دنیا ته رارسي نو دې ته مونږ وایي چې ریډیشن. لاست سیز د گرین هاوسز افیکټ اف ګلوبل وارمنګ. گرین هاوسز افیکټ دې ته وایي چې څومره دنیا کې مشینري یا څومره ګرد غبار دا استعمالیږي دغه لوګی او دا ګرد پاس په نیم اسمان کې ودرېږي. د دې وجې نه چې کوم د غرمه سترګې رڼا راځي ځمکې ته ځمکې نه واپس خطو کوشش کوي نو دې راایساروي. دا ګرد غبار دا ګرمي راایساروي. دې د وجې نه د دنیا درجه حرارت زیاتېږي نو دې ته موږ وایو چې گرین هاوس افیکټ اینډ ګلوبل وارمنګ. که چېرې تاسو دا ویډیو پسند شوي وي خو خوښ وي نو لایک یې کړئ، کمنټ کوئ، نور ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغوی ته هم د دې ګټې ورسي. ډېره زیاته مننه.